السلام علیکم دوستان. تاسو هم د خپل کاروبار دپاره یا څه د ضرورت دپاره قرضه حاصلول غواړئ بغیر سوده او بغیر د ضمانتونو او د کاغذونو فارمونو ډکولو نه په 1 منټ کې دننه دا قرضه به تاسو څنګه حاصلوئ د دې طریقه درته زه ښیم بغیر سوده بغیر د فارمونو بغیر د درخواستونو لیکلو او بغیر د ګواهیانو. خو د هغې نه مخکې نن سبا پاکستان کې تاسو ته پته ده په د موبایل سکرین کې به هم تاسو ته ښکاري ډېر زیات ایپس راوتي دي چې بار بار تاسو ته په فیسبوک کې یوټیوب کې په ټیک ټاک کې هر ځای کې بار بار تاسو ته مخې ته راځي چې د دې نه قرضه حاصل کړئ د دې نه قرضه حاصل کړئ او زیات تر د دې د وجې نه ډېر ملګري داسې دي چې هغوی پسو شوي دي. پسو شوي مطلب دا چې لکه هغوی قرضه مثال راغستې 10,000 نه هغوی پسې دومره سود هغوی خېجولي چې د بیا 50-60,000 روپۍ هم هغوی ته په لږه لږه ورکړي خو د ده هغه قرضه خلاصېږي نه او دته داسې قسم دمکې میلاویږي چې که چېرته موږ له نورې پیسې نه راکوې نو موږ به دا وکړو موږ به دغه وکړو. دا ټول ایپس په پاکستان کې الیګل دي. د دې طریقې کار سره کله چې ته دې ایپس په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړې نو په لومړي سر کې به تاسو ته یو آپشن راشي چې ایکسس یور کانټیکټ ستاسو کانټیکټ نمبر دی له ایکسس ورکړه اجازت ورکړه نو ستاسو په موبایل کې چې کومې نمبر سیو دي د خپل خپلوانو ملګرو رشته دارو هغه ټولې نمبر دې ته ورشي ډایرکټ. دویم نمبر آپشن تاسو ته راشي چې ایکسس یور ګیلري فوټوز اینڈ ویډیوز تاسو په ګیلرۍ کې چې کوم تصویران او ویډیوګان دي ایکسس تاسو ورکړو نو هغه ټول ډایرکټ دې ته لاړ شي. نو هر کس سره په موبایل کې دا 2 کړي ضروري د خپل خپلوانو نمبر او تصویران. که یو کس لکه دا سوچ وکړي چې زه خپل نمبر دې ته بند کړم نو ستاسو ټول کانټیکټ نمبر دې ته تلي هغه به ستاسو نور رشته دارو ته هغې کې رور شو پلار شو زوی شو یا تره زامن شو زنانو نمبر یې هر څه چې دي دا ټول هغې ته تلي هغې ته به بیا دې کالونه کوي او تاسو به تنګئ ستاسو بېعزتي به کوي په خپل رشته دارۍ کې چې دا زموږ قرضدار دی قرض یې اخیستی او پیسې واپس نه راکوي. دویم سټپ بیا د دې دی چې ستاسو د ګیلرۍ تصویران هم ټول دې ته الریډي تللي دي که هغې کې د زنانو تصویران دي او که د نارینهو دي هغې سره دې داسې څه غلط حرکات وکړي چې هغه بیا د کتو لایق نه او هغه تصویران به دې تاسو ته واپس په واتساپ کې رالیږي تاسو ته به یې ښیي چې که چېرې ته دونه پیسې موږ ته نه رالیږې نو دا موږ ستاسو خپل خپلوانو ته لیږو سوشل میډیا باندې شیر کوو یا وغیره نورې داسې دمکۍ به تاسو له درکوي په هغې طریقه به تاسو دې یو قسم بلیک میل کوي. نو د دې وجې نه دا چې کوم ایپس دي د دې ټولو نه ځان وساتئ او هېڅ قسم قرضه د دې نه مه راخلئ ځکه چې دې قرض ډېر په اسانه طریقه ورکړي. ایپس انسټال کا پرمیشن ورکړه کارډ نمبر ورکړه او موبایل نمبر او ډایرکټ ستاسو ایزي پیسه یا جی اس کیش ته پیسې راشي. نو دې ځای کې هر کس له خپل هم لږ سوچ پکار دی چې دومره په 1 منټ کې دننه د ماله دونه په اسانه قرض څنګه راکړو د دې شاته ضرور څه معامله شته. نو هغه معامله دا ده چې وروستو بیا دا قرض نه خلاصېږي او نه د دې سود پوره کېږي او دا یو ډېر لوی ذهني ټینشن دی. د دې د لاسه 13 ورځو کې یو کس خودکشي هم کړې وه تاسو به کتلي سوشل میډیا کې ډېر زیات وایرل و هغه چې هغه څونه قرض راغستی د هغې په 2-3 چنده سیوا پیسې هغه واپس کړې وې خو بیا هم هغې معاف کوو نه او نورو پیسو ډیمانډ به یې کوو او سړی یې بلیک میل کوو. نو د دې وجې د داسې قسم ایپس نه مکمل ځان وساتئ د دې نه بالکل هیڅ قسم قرضه مه راخلئ. اوس قرضه به راخلئ څنګه ځکه چې د ویډیو د پاسه ما لیکلي چې قرضه حاصل کړئ په 1 منټ کې بغیر سوده. نو د هغې دپاره بهترین طریقه دا ده چې د ټول ناول خبره خو دا ده چې سود په اسلام کې حرام دی. الله پاک دې موږ ټول د دې ګناه نه وساتي. کامنټس کې امین خامخا ولیکئ. دویمه خبره دا ده چې زه به تاسو له یو داسې مشوره درکړم چې خپلو رشته دارو سره خپلو ګاونډیانو سره یو ښه تعلق ساتئ نو چې کله هم تاسو ته د قرضې اجت راځي نو هغوی به خامخا تاسو له قرضه هم درکوي او د دې نه علاوه چې په هغه قرضه تاسو د کم کار دپاره کم مصیبت دپاره تکلیف دپاره تاسو غواړئ نو په هغې کې به تاسو سره منډه هم وخي د لاسو خپو خلپ پر سره هم کوي. خو صرف تاسو ته دا گزارش دی چې کوم رشته دار نن تاسو قرض راواخلئ د میاشت په نیټه د 2 میاشتو یا د هفتې په نیټه نو دا ستاسو ته یو درخواست دی چې په هغه ټیم کې دننه یا هغه ټیم پوره کېدو سره په هره طریقه چې هغه ته هغه پیسې واپس کوئ. دې سره به ستاسو رشته داري نه خرابېږي ستاسو اعتبار به هم قایم پاتې او بیا دپاره که تاسو هر کله هم هغه ته نورې پیسو ډیمانډ کوئ نو هغه به ډایرکټ په تاسو له پیسې درکړي او بالکل به تاسو ته انکار نه کړي ځکه چې تا هغه سره رشته داري هم ده بل یو اعتبار چې تا کوم قایم کړی دی هغه سره نو هغه اعتبار ته به هغه ګوري او خامخا به تاسو له پیسې درکوي او په ضرورت کې مشکلاتو کې به تاسو سره مدد کوي او مرسته به کوي. زیاتر رشته دارۍ د دې وجې خرابې دي چې پیسې قرض دنه واخلي واقعي تا ته ضرورت وي خو بیا وروستو تا باندې خوشحالي راشي حالات نارمل شي پیسې هم تا سره وي خو تا هغه ته خپلې پیسې نه واپس کوي. نو د دې وجې رشته داري خراب شي او هغه سړی هم په زړه کې دا وعده ځان سره وکړي چې که دا پیسې ته راووتې نو بیا مې توبه ده. نو د دې وجې دا تاسو ته یو درخواست دی ریکویسټ دی هر سړی د ځان سره سوچ وکړي
که چېرې تاسو د خپل خپلوانو نه ملګرو دوستانو رشته دارو نه قرض راخلی خامخا به درکوي خو چې کوم ټایم ټیبل تاسو هغوی ته وښیئ هغې ټایم ټیبل کې تاسو واپس کړئ نو زه تاسو ته پوره 100% یقین سره وایم چې د هغې نه بعد هر کله هم ستاسو ضرورت راځي نو دی به تاسو ته بالکل انکار نه کوي او خامخا به تاسو سره مدد کوي. نو له دې وجې خپل خپلوانو رشته دارو سره ښه تعلق ساتئ په دې الله او د الله رسول هم خوشحالیږي او بغیر سوده به تاسو ته په خپل کور کلي کې قرضه هم میلاویږي. دا پیغام نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا پیغام ورسي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي که زما نه پکې څه غلطي شوي بخښنه غواړم. په دعاګانو کې هم یاد ساتئ. ډېره مهرباني. والسلام.